بسم الله الرحمن الرحیم. زما عجتمن دنیا دار الامتحان دا، دار التکلیف دا. دنیا د ازداد مجموعه ده. که دنیا کې خزان شته بهارم شته، که یخني شته خو ګرمي شته، که خوشحالي شته خو غم هم شته. انسان باندې به تکالیف راځي، پریشانۍ راځي، مصیبتونه راځي، غمونه راځي. دا ژوند سره تړلې خبرې دي. هر وخت کې انسان په یو حال باندې نه وي، کله به خوشحالي، کله به خفه. نو عجتمن پریشانو د ختمولو دپاره یو انتهایي مجربه وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده قدرمنو چې څه وخت مخکې ما ته په خپله باندې څه مشکلات تېر شوي او داسې مشکلاتو عجتمندو چې زه به درس ته ناست وم او ما به ژړل، او روټۍ خورا څښاک دا به نه و، درس به مې کوم ما به ژړل. داسې مشکلاتو کې ګرفتار وم، د الله امتحان و. نو عجتمند یو وظیفه وه، هغه وظیفه مې شروع کړه. قسم د عجتمندو چې 30 پېرې مې هغه وظیفه نه وه ویلې، الله پاک مې تمام مشکلات حل کړل. او وظیفه کومه وظیفه ده؟ ډېره مجربه ده. اللهم یا فارج الهم یا کاشف الغم فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب یا رب العالمین. دا وظیفه دا انسان کثرت سره وی، الله پاک په تمام مشکلات حل کی. الله به مشکلات حل کوي انشاءالله. دا وظیفه چې څوک کثرت سره وی، پابندۍ سره وی، اهتمام سره وی، څو قسم مشکل هم چې وي، هر قسم مشکل رب ذوالجلال د دې وظیفې په برکت باندې ختموي. د مشکلاتو دپاره دویمه مجربه وظیفه هغه دا ده: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د 19 سپارې آیت کریمه دی. دا وظیفه دا به 33 مرتبه ووایي دا آیت کریمه د مشکلاتو دپاره. 33 مرتبه به دا ووایي او دې سره به 33 مرتبه دا کلمات ووایي: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. 33 پېرې به ورسره دا کلمات وي. نو دا هم د مشکلاتو دپاره مجرب وظیفه ده. او هغه لومبۍ وظیفه هم چې کومه وښودله هغه هم انتهایي مجربه ده. هغه ما په خپله باندې په هغې باندې تجربه کړې ده. الله پاک هر قسم مشکلات هغې سره حل کوي. نو د کومو ملګرو څه مشکلات وي هغې ته پکار چې دا وظیفه شروع کړي، دا پابندۍ سره کوي. روزانه دې چې څومره ډېره کولی شي هغومره به ډېره بهتر